تاسو دا پیسې په دې اوبو باندې لګول ابا تاسو له د ثواب ذریعہ جوړیږي خېټې ته بس تاسو زی من واټر کې موږ په کوالټي بالکل کمپرومایز نه دی کړی. دا صدقه جاریه ده او هر یو مرګري کوشش وکړي چې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړي چې دا ټولو مرګرو ته ورورسي او هغوی دا وګوري چې بی والا هم داسې یو منرل واټر جوړ کړي چې کوالټي به هم د ټاپي پوره پروسس را سره وګوري چې دا اوبه په کومه طریقه باندې فلټر کیږي او دا ماشینانو ته په کومه طریقه راځي دا ټول پروسس درته منرل واټر چې څومره منافع ده دا چې موږ بازار کې خرڅو ډیلر ته ورکو د دې ټوله منافع موږ چې لنکن می یتیمانو ماشومانو باندې او پیسې هغه ثواب به تاسو ته په باندې ملاويږي عابد صاحب را سره ولاړ دی د سره یو دوه خبرې کو چې دا پروډکټ تاسو څنګه جوړ کو او د دې ریټونه به څنګه او دا به خلکو ته ملاويږي څنګه. السلام علیکم. جی بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې استاد شکریا ادا کوم چې تاسو را لې ټایم راکو. جی دا پروډکټ څنګه چې تاسو ذکر وکړو بهترین دی خو سټانډرډ دی بالکل د مونږ سټانډرډ وبدي کوم منرل مونږ پکې استعمالو خو د اوریجنل خټاب کمپنی والا منرلز دي. دوستانو ډیره ښکلې افتتاح شوه اما چلډرن اکیډمي کې د منرل واټر اوبو دا اوبه دا هغه اوبه دي چې دا تاسو بس کوئ خپله خېټه به ډکوئ خو ثواب به درته ملاویږي ولې په دې باندې چې کمې پیسې تاسو خرچ کوئ هغه پیسې به راځي یو یتیم د هغه خرچې برداشت کیږي. نو اما کې ډېر ښکلې نن افتتاح شوه د منرل واټر اوبو او زه وایم چې دا یو کار خیر دی ټولو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ چې هر چا ته پته ولګي چې اما یو داسې پروډکټ لانچ کو چې انشاءالله د ډیرو کمپنیانو سره مقابله کوي چې هغوی کوم پروډکټ جوړ کړی دی د ټول نه به د ټاپي هغې طریقه کار څه دی د اوبه په کومه طریقه باندې فلټر کیږي. نوید احمد صاحب را سره ولاړ دی تاسو د واټر ټریټمنټ باره کې چې څه انټرویو ده هغه درته درکړو. دا ټینکیو کې چې کومې اوبه دي دا رسې شي اوبه دي دا چې کوم موږ سره دا دوه کم سټوریج ټینکونه لګېدلي دي په دې کې د شاته نه چې کوم بور واټر دی د هغې نه اوبو په فرست ټایم باندې دې دوو ټینکونو ته راشي په دې دوو ټینکونو کې چې د اوبو چې کوم ټي ډي ایس دی یا کوم ټوټل ډیزالو سالوینټس دي کیلشیم دی میګنیزیم دی هغې د یو خاص قسم کثافتونو د کور کولو لپاره موږ دې کې دا یو واټر ټریټمنټ پلانټ لګولی دی. هغه واټر ټریټمنټ پلانټس کې چې را واټر دلته راشي د هغې نه پس دا بیا دی لومبې سینډ فلټر دی. دا سینډ فلټر کمالدار چې دا د اوبو نه څومره ډسټ وي رسټ وي انسین سسپینډډ پارټیکلز وي اپ ټو 5 to 10 مایکرونز پورې دا صفا کوي. بیا دې نه پس ګرینیول اکټیویټډ کاربن دی د اوبو نه پیسټیسایډ او هیسټیسایډز دا د اوبو نه هغه ریموو کوي. د دې ریموو کولو نه پس دا اوبه بیا په دې لاین په ذریعه باندې دې فلټرز ته راشي. دې فلټرز کې چې د دې نه کم پارټیکلز پاتې شوي وي 5 مایکرونز پورې هغه بیا د ملټي سټیج موټر په ذریعه باندې د ریورس اوسموسس آر او ممبرین ته پوش شي. په دې کې چې کم نن سبا کم د زیاتره خطرناکې بیماری دي کم د لیک فارم نه لګي کم د ایکولای نه لګي کم فیکل بیکټیریاز وي دې نه علاوه د اوبو دا مختلف قسم کثافتونه چې په هغې کې کیلشیم میګنیشیم سوډیم نایټریټ لیډ آرسینک د ځمکې چې کم نور بیډ کثافتونه دي نو هغه چې کم دی نو ټوټلي دا د اوبو نه ریموو کوي. نو دې کې موږ سره بیا دا دوه فلو میټرز لګېدلي دي چې په دې کې به تاسو ته په یو کې صفا اوبه ښکاري او په یو کې به تاسو ته بیا چې کم ویسټ واټر وي نو هغه اوبه موږ نه ضایع کوو هغه موږ بهر چې کم زموږ بوټي دي کم دغه دي د هغې لپاره موږ د اوبو ورله کوو. د هغې نه پس د اوبو بیا په دې طریقه باندې راشي دې ته دې کې دا کیلشیم کلورایډ دی میګنیشیم سلفیټ دی او سوډیم بای کاربونیټس دي په دې کې دا موږ په یو خاص قسم په مقدار سره په دې اوبو کې موږ دا منرلز ایډ کړو. د منرلز ایډ کېدو نه پس د اوبو بیا راشي دې کې یو الټرا وایلټ ریزز دی چې کم د اوبو نه بای بیکټالوجي تاسو لا وایرسز هغه ته نه ریموو کوي. د دې سټوریج ټینک کې د کوم اوبه راشي دا زموږ یو فاینل واټر وي چې په هغې کې به د اوبو موږ یو خاص نیچرل طریقه باندې چې کوم اوبه هم پاکې کړئ بیا هم پکې چې کوم د اوبو منرلز دي هغه هم پکې په یو خاص مقدار سره ایډ کړل نو هغه زموږ د ټینک ته راغلی چې کوم زموږ نارمل هیومن باډیز دپاره یا د خلکو دپاره یو ټریټډ واټر پکار وي نو هغه زموږ دا واټر دي. د دې نه پس بیا په دې کې موږ دا یو خاص قسم کې اوزون O3 ګیس ورته وایي چې دا په دې بوتل کې د یو کال لپاره یو نیم کال لپاره په دې اوبو بوتل کې کای فنګای فنګس پکې نه ګروت کېږي چې په دې کې څه قسمه بیکټیریا وایرسز ګروت نشي د هغې لپاره پکې اوزون شي. د اوزون نه پس بیا موږ دا په ټریټډ واټر باندې په پراپر طریقه دا بوتل سټیرلایز کوو او د هغې نه پس چې کم دی واش کوو او د هغې نه پس بیا موږ دې کې خپل په پراپر طریقه باندې پیکینګ کوو. زبردست. 0380 422 نمبر دی زموږ د عابد صاحب تاسو هغې سره په دې متعلق کو څوک ډسټریبیوشن د خواهشمند وي بل په دې اداره کې به موږ تاسو ته یو غټه بینیفیشري ما خو پلانټونه الحمدلله تقریبا 200 پلس لګولي دي خو زه په دې اداره باندې ډېر زیات خوشحاله شوم چې کم سے کم د دې دا پروفیټ چې کم دی د دې دا کم دی دا په یو خاص ماشومانو باندې به ولګي چې د هغې کې زموږ دا چې کم راتلونکي نسل دی نو د هغې به پکې دغه وشي او کنینو مارکیټ کې خو کمپنیانې ډېرې دي خو د دې چې کم مقصد دی مقصد ډېر ګریټ دی. تاسو د دې سره څومره دغه کېږي درنه لہٰذا د نور مارکیټ نور خلکو پروفیټ په ځای باندې چې دې ادارې ته دا پروفیټ ملو شي نو ښه خبره چې د یتیمانانو کفالت پې وشي. زبردست.